خیر خبره قربان شم په بل طرف باندې لاړه خو ما دا ویله چې طلاق طرفدار یو د طلاق غلطه طریقه چې دا خلک طلاق ورکوي نو د دې اصل سبب قربان شم اړومبنی نمبر سبب دا د انسان د دین نه لرېوالی دی ولې چې یو انسان د خپل دین نه خبر نشو نو حضرت صاحب د چې دین نه دی خبر نشو نو د حقوق نه پیژندل چې دی د پلار حقوق نه پیژني دی د خاوند حقوق نه پیژني دا د ښځې حقوق نه پیژني د رشتہ دارانو حقوق نه پیژني د ګاونډي حق نه پیژني نو حضرت صاحب چې دا اونه پیژنده عمل به ور باندې وکړي نو چې حق یې ونه پیژنده نو هغې خبره باندې د دې شخص سره خبره ورو تورو مخکې روانه ده چې د ښځې حق نه پوره کړي خامخا هغه هم زړه لري د لحاظه خبره روانه ده چا طرف ته خبره طلاق ته خبره لاړه ښځه هغه خاوند وایي چې دا زما مزدور دی او خاوند دی وایي چې دا ښځه زما مزدوره ده لګیا به یې قربان شمه نه نو په دقې بنیاد باندې یو خپل مزدور ګڼي او دا بل خپل مزدور ګڼي خبره روانه شوه کم طرف ته خبره لاړله قربان شم طلاق ته خبره لاړله اصل سبب دا د دین نه لرېوالی دی تاسو به چېرته قربان شم ونه کته چې یو سړی د دین سره جوړو سړی هغه پلار ته کنسل کړي پلار یې والي یا همدغه رنګې خپلو خپلوانو سره یو بل سره لاسونه اچولي ولې دین نه خبر دی نو چې موږ او تاسو خپل بچي خپل کشران د دین نه خبر کړو نو قربان شمه ټول ترتیب به دا برابر شي 2 کارونه 3 کارونه چې موږ او تاسو وکړو زموږ او تاسو د معاشره به برابر شي ټولو نه اول او لومبنۍ خبره حضرت صاحب دا ده چې موږ او تاسو خپل کشرانو ته د دین پوښایو دین کو دین هم ورته وښوده دنیا هم برابره ده او آخرت هم برابر دی لوی وبال خبره دا ده چې زمونږ او د ستاسو خلک دا کوشش کوي چې موږ د خپلو بچو مستقبل برابر کړو حضرت صاحب مستقبل ویل کېږي د روانې زمانې ته دی وایي چې موږ به د خپلو بچو مستقبل برابرو هغې مستقبل دپاره دې لګیا دي د خپلو بچو د ښه نه ښه کالج د ښه نه ښه سکول انتخاب کوي هلته یې لیږي او قربان شما چې کومه د هر قسمه خرچې ور باندې کوي د دې دپاره چې د یو د روښانه مستقبل والا دا جوړ شي چې روانه زندګۍ کې دا ښه په لړو او چړو او په ښه برابر چې کومه دا په مدهوشۍ کې زندګي تېره کړي یو شي ته ضرورت نه وي او قربان شمه ښه ازاده زندګي تېره کړي د دقې دپاره موږ او تاسو لګیا یو په بچو باندې همدغه رنګې په کشرانو وروڼو باندې کوشش موږ کوو چې د هغې مستقبل برابر شي خو ما او تا د مستقبل معنا نه ده پیژندلې حضرت صاحب مستقبل لکه چې څنګه د دنیا دا مستقبل دی چې دې تعلیم حاصلوي 10 کاله ته رسېدلی دی شپېتو کاله خو بیا عمره نه دی سم واوچه مې هم بیا نشي خوړی بادام به م ورلټکې بیا خو تشې حلواګانې خوري نو حضرت صاحب چې دی د خوراک نه م وته شپېتو کال نه خو د خوراک نه وتلی تر شپېتو 10 او د شپېتو کالو تر منځ خالص 100 کاله شوله 10 کاله شوله 10 کالو دپاره ته لګیا یې چې زه د مستقبل برابروم قربان شم یو داسې مستقبل را روان دی چې د هغې ابتدا شته خو ګوره انتها یې نشته حضرت صاحب قیامت را روان دی 50,000 کاله ورځ ده او هغې پسې بیا داسې مستقبل را روان دی چې د هغې ابتدا شته او انتها یې نشته ما او تا د خپلو بچو د دې 10 کاله مستقبل سوچ کوو او قربان شم د نه ختمېدونکې زندګۍ د مستقبل سوچه نشته او هغه هم داسې سوچه چې 80 کسان 1000 کسان به لګیایي او حضرت صاحب کوشش په کوي په هغې کې به چېرته یو کس ورسېږي داسې تاسو وکتل چې تعلیم کوي دلته تعلیم وکړي بیا قربان شم بار ملته لاړ شي هلته تعلیم حاصل کړي ایمان وبیري تعلیم حاصل کړي هغه ځای نه حضرت صاحب دلته ملته راشي دلته ډېر دوی چې کومه دا استقبالیه کې وروځي ایرپورټ ته چې د ایرپورټ نه را روانې په لاره کې اکسیډنټ وشي هغه تعلیم یافته بچی قربان شم د دنیا نه لاړ خسرت دنیا و فی الاخره دغه حالت تعلیم یې وکړه ورسېده هر یو شی حاصل شه نو قربان شم دغه زندګي ده چې ډاکټر شو نو یا به ورته ډاکټري میلاو شي یا به ورته میلاو نه شي یا به چېرته ناست دی ځان له به چې کوم دوکان بیرته کړی او ناست یا به له څوک مریضان راځي یا به ورته نه راځي چې دا ټول هر څه هم شي نو قربان شمه زیات نه زیات 50-50 کاله زندګي ورباندې تېره کړله او که ورته حاصل نه شه نو قربان شم دنیا هم تباه او آخرت هم تباه شو تانوي بابا لیکلي دي هغه وایي چې زموږ د هندوستان یو نواب صاحب
هغه خپل بچی ولې د انډیا کې ورباندې تعلیم کوو بیا د هغې نه بعد خپل بچی ولېږه اعلی تعلیم دپاره بهر ملکونو ته لویې ډګریانې حاصلې کړې د هغه ځای نه چې کله واپس راغی نو بیمار شو د بیمارۍ نه بعد حضرت صاحب چې کله د یو ډاکټر سره مشوره بل ډاکټر سره مشوره هسپتالونو حکیمانو باندې وګرځو هغوی ورته جواب په نفي کې ورکړه چې ستا د بچی نه دی د بچ کېدو نو راوسته په کټ کې ملاستې اخري ساګانې دی بچی او سترګې پټې وي نو دا پلا بوډا پلار ورته کټ سر ته ناستې ورته وی چې ای بچیا په تا باندې خو ما لکونه روپۍ خرج کړې خو افسوس چې ما د خپل هغه مشقت میوه ونه سکله هغه بچی ورته په اخرو ساګانو کې وی چې بابا جانا دا ځای د جړاګانو او د افسوسونو نه دی چې د قیامت په ورځ مې د جهنم په اور په منځ کې وینې هلته چې بیا وجاړې نو قربان شم دا به ډېره کوي